دا تاسو ګورئ دا لایټ ځان له بلیږي او دا لایټ ځان له بلیږي مطلب د دې د خپلو کې هیڅ قسمه تعلق نشته تاسو چې کوم ځای مرضي وي کوم ځای تاسو ته د لیټ ضرورت هلته کې تاسو په خپله مرضۍ لیټ لګولی شئ. السلام علیکم زه یم ستاسو ورور ستاسو کورباب سر علي. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې. په الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیر علي او هرکلی وایو. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به مونږه د دې باره کې زده کوو چې آیا په یو تار کې مونږه ګڼ لیټونه ولګو خوا خوا 12 ولټي او بجلی والی نو هغې ته مونږه جدا جدا د کنیکشن په څه طریقه کېږي او د هغې ته ځان له بټن په څه طریقه باندې لګي مطلب تار یو وي او د هر یو لیټ ځان له بټن وي نو په څه طریقه باندې کېږي یې باره کې مونږ نن زده کوو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا مونږ سره ډي سي تار دی نو اول به مونږ دې له کرنټ ورکو. دا په 12 ولټ کې دې له کرنټ ورکول په دې باندې ضروري چې مونږ ته د پلس ماینس پته ولګي او کله چې دا کار تاسو په بجلی کې کوئ نو هغې کې د هېڅ قسمه ضرورت نشته ځکه چې هغې کې د پلس ماینس څه خاص فرق پرې نه پرېوځي. نو دا ټول نه مخکې مونږ دې له ډي سي کرنټ ورکو. نو دا د پلس تار دی او دا د ماینس تار دی. دې نه مونږ لږې ټوکړې کټ کو چې هغې کې بیا مونږ بټن یې ولګو. دا اوس مونږ دې کې یو لایټ په دې سر کې لګو. نو دا مونږ سره پلس ماینس په چک کو په دې طرف باندې ټیک دی. نو یو تار به مونږ دې سره ډایرکټ ولګو. دې نه به سلوشن ټیپ ته وکړو. خو په طریقه باندې او خو په احتیاط چې دا پلس ماینس خپلو کې یو ځای نه شي ځکه چې هلته به بیټرۍ ته نقصان رسي. نو د دې د کولو نه بعد اوس به مونږ دې ته بټن لګو. خو چېرې دا مونږ داسې ډایرکټ ولګو نو دا خو بلیږي خو د آن آف کېدو دپاره مونږ به دې ته اوس بټن لګو. نو بټن لپاره دا مونږ به دا تارونه کولاو کړو. نو دا یو تار به مونږ دې سره ولګو. او دا مونږ سلوشن ټیپ کو. نو خو په طریقه خو په احتیاط او دا بل تار چې کوم دی دا مونږ د لیټ د تار سره ولګو. د دې نه به هم سلوشن ټیپ ته وکړو. اوس دا تاسو وګورئ یو تار مونږ یې ته ډایرکټ ولګو یو تار ته مو د دې دا یو سایډ واچو د لیټ د بل سایډ ته مو دا بل تار واچو. اوس دې ځای کې مونږ دې ته بټن لګو. نو دا مونږ سره بټن ده. نو دا به ورته ولګو. دا به ښه په احتیاط کولاو کړو. او دا چې کله مونږ دلته یو ځای کوو نو دغه لیټ به بلیږي او دې کې به مونږ دا شیز ور واچو. نو د هغې نه بعد به بیا دې کې پر بټن کې دوه ځایونه دي
تار د لګېدو دپاره. نو یو تار به مونږ یو سایډ کې ولګو او دا بل تار چې کوم دی دا به بټن کې دی بل سایډ ته ولګو. تاسو ګورئ بټن سره دا آن آف کیږي. او دا به ښه په طریقه باندې په دې کې ولګو. نو دا خو زمونږ یو لایټ په دې کې ولګېدو. اوس په دې کې مونږ دویم لایټ لګو. نو دا هم هغه تار دی سیده دلته راغلی دی. اوس په کې دې ځای مونږ بل لایټ لګو او دا بټن به مونږ ځان له لګو. مطلب دې نه به جدا دا به جدا آن آف کېږي او هغه به جدا آن آف کېږي. نو دې ځای به مونږ دا یو تار کټ کو. او دا یو تار به زخمی کو صرف. نو دې ځای کې چې مونږ کله لایټ لګو د دې مونږ پلس ماینس اول چیک کو. نو دا یو تار به مونږ په دې ځای باندې ولګو. تار به داسې ولګو او دې نه به سلوشن ټیپ تاو کو. د دې نه بعد مونږ سره دا تار دی دا مونږ کولاو کو. اوس په دې ځای کې مونږ دا دوانه تارونه واپس خپلو کې یو ځای کو. د دې دا فایده چې هغې لایټ ته به کرنټ ډایرکټ ځي. یعنې دا وګورئ نو دا به مونږ خپلو کې واپس ولګو. او وسره به چې کوم دی نو د دې نه دا یو تار ولګو. او دې نه به سلوشن ټیپ تاو کو. اوس مونږ سره د لایټ یو تار پاتې شو. یو دا کم چې مونږ بټنې ته تار ولګو د دې یو سایډ پاتې شو. نو دا به مونږ خپلو کې یو ځای کو. او د دې نه به هم سلوشن ټیپ تاو کو. نو دا تاسو وګورئ دې زموږ درې تاره ولګول. یو سیده په سیده پرېښودو یو مو سره د دې یو سایډ کلک کو. د لایټ دې تار ته مو د لایټ یو سایډ واچو. د یو لایټ دا تار چې کوم دی دا مو دې تار کې د دویم تار سره ولګو. نو اوس به ورته مونږ دې ځای کې بټن ولګو. بیا مونږ چیک کوو چې آیا د دې دواړو لایټونو بټن به ځان له ځان لګي او که نه د یوې بټن نه به آن آف کېږي. دویمه دا چې کو تاسو په بجلی باندې دا څه چې به کوئ نو هم دغه طریقې ده. سو
رادو بدل پکې نشته دی، خو صرف دا چې د دې لیټونو په ځای به تاسو ولډر ولګوئ. نو اوس په موږ دې کې دا تارونه ښه په طریقه باندې ولګو. اول به پکې دا واچو، او بیا به ښه په طریقه باندې دې کې دا تارونه کلک کړو. د بجلی هر قسمه کار زده کولو لپاره زموږ په چینل کې ویډیوګانې موجودې دي، تاسو د هلته نه هر قسمه رهنمایي حاصلولی شئ. او بیا هم پکې تاسو ته څه مسله راځي او تاسو موږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ. انشاءالله موږ به پوره کوشش کوو چې ستاسو رهنمایي وکړو. نو دا به ښه په طریقه باندې ولګو او په دې باندې به دا کور بند کړو. بټن به ښه په طریقه کلکه کړو. نو اوس یې چک کړو. دا تاسو وګورئ، دا لایټ ځان له بلیږي او دا لایټ ځان له بلیږي. مطلب د دې د خپلو کې هېڅ قسمه تعلق نشته. تاسو چې کوم ځای مرضي وي، کوم ځای تاسو ته د لیټ ضرورت وي، هلته کې تاسو په خپله مرضۍ لیټ لګولی شئ. او چې مطلب کوم ځای ضرورت وي هلته تاسو لیټ آن کولی شئ، او چې کوم ځای تاسو ضرورت نه وي هلته آف کولی شئ. که چېرې دې کې تاسو یو بټن هغه سر ته ولګوئ، دا تاسو آن کې، نو چې بیا که تاسو ضرورت وي او که نه وي، نو دا دواړه به لګېدلي، مطلب بیټري به لو کېږي. نو دغه طریقه باندې تاسو د بجلی بټن هم لګولی شئ، او د DC 12 ولټ هم لګولی شئ. نو امید کوو چې تاسو به په یو تار کې د لیټونو لګېدو باره کې او هغې ته ځان له بټنو لګېدو باره کې زده کړي. که ویډیو هم خوښ وي نو نورو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ الکتریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور ووهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي. د الله په امان.